السلام علیکم دوستانو. نن د هغه ملګرو په خواهش باندې چې ما ته انباکس میسج کې او واتساپ باندې یا ټلیفون زنګونه به یې کول د کینسر په اړه باندې ما یو ویډیو کړی و مخکې د غاز هغه د ځیګر مسله وه. لکه ځیګر چې مثال چا څه مسله وي ونپولۍ پي یا ځیګر کې څه سوزش وي ځیګر کې زخم وي چې هر رقم د ځیګر مسله وي د هغې په باره کې ما کړې وه. نو بیا ډېر داسې ملګري ول چې حد نه زیات چې هغو غریبانانو د کینسر مشکل درلوده، که د جسم د هر جي کینسر وي، که جګر وي، معده وي، مثلا د جسم په هر جي کې چې کوم کینسر وي او لاعلاج مثال 50% یا 80% 80% پورې هم یعنې کې الحمدلله دا مکمل یعنې کې کار کوي. او هغې نه پس هغه ملګري چې ډاکټر ته لاسرسی نسي لرلی یا کنګال سوي مطلب داسې په هر حکیمانو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي دي علاج کار نه دی ورکړی، او یو هغسې شروعات ده د کینسر چې د هر جسم هر جي کې الحمدلله د هغې لپاره مکمل علاج ده. او د ما دغه کوشش وي چې داسې علاج معالجه زه تاسو ته وښیم چې هغه صرف او صرف تاسو دعا وکړئ د الله رضا لپاره ښیم. دا شیزونه څوک هم سیاته زه نه ښیي، ولې چې هر سړی خپل لالچ یو غرض لري، او الحمدلله زه لالچ بې غرضه داسې شیزونه ښیم چې هغه د ما مطب د ما دکان سره هېڅ اړه نه لري. دا تاسو هر چیرې ترلاسه کولی شئ، او صرف دا به د الله رضا لپاره شیر کوئ. تاسو نه ما دغه یو ریکویسټ دی چې دا زه دومره کوم چې زه خپل کار نه خپل کلینیک نه ټیم باسم، باید تاسو یې دومره ما سره کوشش وکړئ چې دا مخکې نه مخکې دوستانو ته پارسل کړي، او فی سبیل الله دا یوه روپۍ م علاج نه لخلي. او داسې بوټی دی دا مخامخ کاري تاسو ته چې په هر جي کې دا موجود دی. دا زه درته نږدې نه هم ښکاره کوم. دا دماسه دې ته وایي، او پښتو کې موږ ازغکیم سپر ازغیم دې ته وایي. د ملریا تبو ته یې مرکې ته ټایفاید ته یې استعمالو. دا مصفی خون ده، یعنی که د ځیګر یا د سږي د هر چی شي کینسر سي او لاعلاجه سوی دا باید تاسو یو وارې استعمال کړئ. الحمدلله دا به پیدا کوي. د بیغ سره به یې راکاږي. دا وګوره دا مې بیغ سره راکاږلی نن دلته لاندې وړال و، دا به پوره پیدا کوي، دا به وچ کوي. بخښنې سره چې ډېر وبښئ. ټلیفون کول ما مخکې هم ویلي پته نه څه مرض دی موږ خلکو ته، زه ورته یم چې زه لایو راتلم ټلیفون زنګ ما ته مه کوئ، بیا هم دوی زنګ کوي. نو که د ما دوا هم څوک اخلي دا ټیم د ما ته زنګ نه وي، زه صاحب خبرې ورته کوم. زه چې د الله رضا لپاره څه خبره یا چا ته څه پیشنهاد نه هغه ټیم باید زنګ ما ته هېڅوک هم ونه کړي. دا به واخلئ د بیخ سره به یې راکاږئ. ښه دا د افغانستان، انډیا، پاکستان هر جي کې د میلاویږي، نه کې یورپي ملکو کې هم شته چې د شګلن علاقه دا ستره. دا به وچ کوي چې وچ هم که هغې نه پس به دا تاسو راواخلئ وچ سو، دا پوډر به یې کوي چې پوډر هم که ګرینډر کې به یې واچوي، مسالې خلک پکې هغه باندې به پوډر کوي، یا په چټو کې هم پوډر کولی شئ. هغې نه پس به دې نه غټ کپسول ډکوي، 1000 ملي ګرامه کپسول پنسار سره میلاویږي، هغه به تاسو دا ډک کوئ. چې تاسو ډک هغې نه پس به سهار په نهاره یو کپسول که عمر مثال 40 کیلو 50 کیلو پورې د هلک یا د ښځې یا د ورور یا د خور یا د پلار یعنې کې دومره وزن هغه ته یو کپسول، چې د چا وزن زیات 80 کیلو نه 2 کپسول سهار 2 ماښام په نهاره ګرمو اوبو سره انشاءالله مکمل د کینسر دا علاج دا 3 میاشتې به دا استفاده کوئ. 3 میاشتې، او انشاءالله بیا به تاسو یوه میاشت بعد د دې ټیسټ کوئ. تاسو تللی سئ کتلی سئ. الحمدلله دا به ورځ تر ورځه د کینسر چې کوم ناروغتیا ده چې هغه فرد لري هغه ته به بهتري وي، سکون به ورته محسوس کېږي. دا مکمل یعنې کې د هغې داسې معمولي شیز دی. د دې افادیات او د دې فایدې که زه تاسو ته وښیم په دې ډېر ټیم وړي. دا څه رقم په وینه کې مکروب د چا و دا ورته ورکوئ. الحمدلله مکمل دا علاج ده. او بل پنسار کې هم دا میلاوېدلی شي. پنسار سټور ته چې لاړې ورته دماسه، دا دماسې نوم چې ورته وایي تاسو به دا درکړي، خو چې په خپله لاس راکاږلی او وچ سوی هغه یو په زره ښیي. ولې چې پنسار کې چې کوم بوټي هغه 3 کاله 4 کاله 15 کاله بعض اوقات زاړی، نو هغه بیا اثر سلو کې 50% کوي. او که تازه دماسه یې وچ کړی خوش کړی د اعتبار والا وړ پنسار دکاني الحمدلله دا تاسو استفاده کوی شئ. مکمل دا علاج ده. هغه دوستان چې کینسر نه بیرچارهګان محسوس شوي دا مرض خبیثه دی، دی الحمدلله مکمل علاج ده. او مکمل یعنی کې دا یو شفا من جانب الله دی. خو ما دا یعنی کې ټرای کړې ده په خلکو باندې استفاده کړې. ما دوستان کولیګ دي حکیمان چې هغوی سره بیا موږ یعنی کې خبرې اترې کېږي، نو دا الحمدلله د هغې مکمل علاج دی.
دې نه سوچ فکر په دې نه ده نه شک شوبه دی کې نه د ما لالچ شته نه د ما مطاب شته دی کې د پښتنې ډېر ملګري ما ته وایي ما ته دغه شی په وټساپ راولېږئ د نومونه نو زه بیا دا تاسو ته ویډیو چشته کوم یقینو که زه چا د جواب دومره نسم ورکولی ما نه په وټساپ کې پښتنې مه کوئ چې دا ما ته راسینډ کړه یا دې نومونه دا تاسو ته ما ټول ښودلي دي کې یوه خبره مانده برخې دماسا ازغکی سفر ازغی مورته تاسو په ژبه کې هر یو نوم ورته واخلئ دا نږدې نه ورته ښکاروم دا هره شګلنه علاقه کې ننګرهار کې په ډېر حده کې دا مېنې کې موجود دی هر جي کې دا موجود ده نو دا تاسو پوډر کوئ الحمدلله سهار 2 کپسوله سي زیات 15 کیلو نه زیات وزن ماښام 2 کپسوله استفاده کوئ سي که وزن کم وي 15 کیلو نه نو باید یو سهار یو ماښام 3 میاشتې میاشت په میاشت دی انشاءالله ټیسټ کوي د بلډ نو دې کې به فایده او صرف دا د الله رضا لپاره وایم چې دا هغه دوستان ته چې کوم کینسر مرض لري چې د خوا د هر یو کینسر وي نو هغه ما د غاز ویډیو کړی وه هغه ډېر ملګرو مې پوښتنه کړې د کینسر ته هر یو ته کار کوي نو بیا ما ویل په دې کې داسې یو شیز تاسو ته زه راوړم مترادف کوم تاسو چې تاسو دعا وکړئ ویې ګورئ چې دا هر یو کینسر ته یعنې چې مکمل علاج ده صرف دا د الله رضا لپاره شیر کوئ دوستان دې کې نور هېڅ هغه نشته د مال لالچ یا دې کې څه نور هېڅ هغه نشته او کوم ملګري چې دې ما ته په وټساپ میسجونه کوي هغه د لږ مهرباني دا وکړي چې دا ما پوره تفصیل دې درته ویلی دې کې هېڅ نو د پښتنې خبر شته نه هر فرد استعمالولی سي که هغه ښځه یي سړی وي بوډا یي ځوان یي بچی یي هر څه خو صرف مقدار به یې کموئ زیاتوئ بس نور دې کې هېڅ هغه نشته را دې کې مکمل دا بیگ سره به راکاږئ وچ به کې او که چا ته وچ نه میلاویږي چېرته پنسار ته لاړلی بوټی کې د یوه مریض بس ده نو دا مکمل بوټی تاسو واخلئ د دې ډېر افادیات یعنې کې وینه پاکوي هر رقم مکروب یعنې کې دا ختموي او الحمدلله راتلونکي کې به 10 ورځې سوی یا 15 ورځې کې به تاسو دروزل کېږم نه الحمدلله زه یو رقم دوا جوړوم لګیا یم په هغه کې لا ټیم پکې دی رزق هر چا ته الله ورکوي بېشک هغه د موږ ثوابکار دی موږ پیدا کړي موږ الحمدلله موږ ته هغه رزق راکوي دا د موږ امید اثر ده خو یو علاج ما الله سره وعده کړې چې فري علاج به زه کوم د کینسر 15 ورځو کې د هغه زه دوا نه تیاروم د جمعې په ورځ به بیا زه دا یو ویډیو کوم بیا به تاسو ته هر یو دوست ته وایم زه چې تر 8 بجو نه تر 11 پورې 12 بجو پورې د کینسر فی سبیل الله به زه دوا ورکوم که هغه خوا هر جنه څوک وي چې د دنیا او مثال هغه دوا په کار و د کینسر انشاءالله زه به هغه نه یې ورپیم نه اخلم فی سبیل الله د الله رضا لپاره به دا کوم او دا دې لپاره درته وایم چې انشاءالله دې کې ما سره تاسو دا مرسته وکړئ چې خلک څومره بېخبره غریبانان ډاکټران باندې ستړي سوي هغو ته دا کې 2-3 میاشتې بعد کمنټس لاندې وکړئ چې تاسو څومره فایده درکوي او هره پښتنه یې تاسو ته کوئی کمنټ